بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یو مهم موضوع نفاق و منافقت ده څه اسلام ډېر زیات مذمت کړی دی احادیثو کې، قرآن کې. او که ته وکسې هر یو شي ناخ کې وي، نفاق و منافقت هم خپلې ناخ کې دي. 20 نه پورته داسې ناخ کې نښانې نفاق دپاره راغلي دي. پیغمبر اکرم یو حدیث کې وایي چې ثلاث من کن فیه کان منافقا. درې ناخ کې چا کې ورکي وي هغه داسې وایي چې منافق دی. و ان صام و صلی، اگر چې هغه پابند صام و صلات ویلي نه وي. و زعم انه مسلم، ګمان دا کوي چې زه مسلمان یم، هغه مسلمان نشي کېدای. اذا وعد اخلفه، یو غوټه ناخ کېدای چې هغه لفظ نه وي، قول نه وي، قرار نه وي. یعنی مطلب هغه چې قول و قرار وکي، لفظ وکي، عهد وکي، چا سره عهد باندې نه ودرېږي. غوټ عهد مو خدای سره کړی دی، څه د خدای بندګانو په کار دی، خدای نه ډارېږو. اکثر مو ډار خوف خدای نه ورک شي. او امام سم عهد دی په کار دی چې امام پیروکار و، امام څخه خپل عهد مو په ویرو. او دویم غوټه ناخ کې دا د منافق انسان څه مولایي څه بله ناخ کې دا اذا اؤتمن، کله هغه سره امانات کېږدولی شي، خانه خیانت ورکې کوي. یعنی امین نه دی. امانات ډېر شیونه کېدای شي. غوټ امانت دا دی، زه به داسې وایم که چېرې یو استاز دی، هغه سره شاګردان دی، هغوی دماغ دی، هغوی سوچ دی، هغوی فکر امانات دی. چې هغوی سره څنګه هغه برخورد کوي، سلوک ورسره کوي، مطلب څومره هغوی دماغو نه، فکر نه کار خلي، ښه استملایي. اولاد امانات د انسان سره. سامعین یو خطیب دپاره امانات دي چې هغه څه خیل ته هغوی سره ټایم پسوي یا هغوی ته څه مطالب ورکوي. ډېر شیونه امانات دي. انسان سره امانتونه کېږدوای شي چې پردي امانات کې انسان څه خیل ته سلوک ورسره کوي. چا کور درته پرېږدولو بطور امانات، چا درته بالاخره ګاډی پرېږدولو بطور امانات. هر یو شی امانات کې کېدوه. انسان په کار دی امانات سره بهترین برخورد وکړي، بهترین سلوک ورسره وکړي. اخري شی څه پیغمبر یې هغه دا د اذا حدث کذبه، یعنې هغه چې کله خبرې کوي هغه خبرو کې درویغ وي. یعنی هغه قول و فعل کې هغه تضاد وي. یعنی هغه انسان وي چې خبرې ډېرې کوي، مثلا وعدې ډېرې کوي، خو مثلا عمل کې پریکټیکلی هغه درغجونې وي. لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن دی چې ویلې تاسو هغه خبرې کوئ چې تاسو سار ته نشئ رسوئ. جنګ بدر نه بعد ډېر کسان پیغمبر ته راغلي، یا رسول الله کاش کې مو جنګ بدر کې موږ به دا شی کړي وو، دا شی به مو کړي وو. کله جنګ احد راغلو هغه کسان پیغمبر دعوت کړ چې راشئ جنګ دی. هغوی پیغمبر ته دا وویل یا رسول الله موږ جنګ بدر نه ویل، اول جنګ نه ویل چې کاش کې هغه کې مو وویل. قرآن آیه نازله شوه لما تقولون ما لا تفعلون. ویلې قول و فعل کې متضاد دی، خبرې کوئ عمل نشوئ کوئ. نو بهرحال خدای دې مو دغې بیمارۍ نه محفوظ وساتي چې ډېره خطرناکه بیماري ده. کفر نه پورته دی نفاق. ویلې چې کافر واضح دی، موقف واضح دی، دین واضح دی. یو نفاق والا کس دین واضح نه دی. نن که موږ یوه دا خبره وکړو بعده به نه وي. ایمو معاشرې کې یوه بدبختي همدا دی چې دینداري کسانو دین معلوم نه دی. یعنې پته نه لګېږي چې هغه کومې طریقې سره ځنه وخت کې عمل کوي. دینداري دي، دین یې منلی دی، خو دې په باوجود هم ډېرې بیمارۍ ورکېږي. اما زه به دا یم بېدینه کسانو دین کیدای شي معلوم وي چې هغه یوه دین باندې چې بېدینی دی، خو دینداري کسان ځنه وخت کې هر یوه بیمارۍ، درویغ، فراډ، منافقت، سود، رشوت، څه خیل ته څه ګناه باندې پیښیږي کوي او بیا ځان باندې دیندارۍ لیبله لګولي. پروردګار عالم دمونه صحیح طریقې سره دینداري وباسي. پروردګار دمو ته دین صحیح طریقې سره پیروي کولې توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.